اسخو د سوات سیلګرځي سیمه مالم جبا د زړه راښکونکي طبي ښکلا او په واوره د ښویدلو د لوبې له وجې په ګرد نړۍ کې مشهوره ده، خو یا د سیمه د ایډونچر ټوریزم سرګرمو له وجې هم د سیلګرو د توجه مرکز ګرځېدلی دی. په مالم جبا کې د چیرلیفت سربیره د نړیوال معیار زپ لاین او جاینټ سوینګ د دغه سیمې ځانګړتیاوې دي. जी मैं साद हूँ और ये मेरी मिसेस तैयबा हैं. हम एबटाबाद से आए हैं और वेदर एक्सेलेंट है. जिप लाइन का एक्सपीरियंस एक्सेलेंट था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. यू आर फ्लाइंग इन क्लाउड्स. इट फेल्ट रियली यू आर फ्लाइंग इन द एयर विद इन क्लाउड्स. इट वाज अमेजिंग. زما فرست ټایم په پاکستان کې زپ لاین دی نه پهله ما دوبۍ کې کړی و. هغه ډېر ښه ایکسپیرینس تللی و. نو زما ایکسپیکټیشنز دومره نه و چې پاکستان کې به هم دومره ښکلی وي. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया और जगह बहुत खूबसूरत है और लाइक वेदर इसका बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया. د اپر سوات ډیولپمنٹ اتھارټي د ویان تر مخه سخکال مالم جبې ته په اختر کې تر ټولو زیات سیلګري ورغلي دي. دوی دغه ځانګړي سرګرمۍ د سیلګرۍ صنعت لپاره نیکمرغي بولي او وايي په نورو سیمو کې هم د ایډونچر ټوریزم د پرمختګ لپاره هلې ځلو ته پام دی. اپر سوات ډیولپمنٹ اتھارټي نو دا کوشش دی چې دلته موږ ایډونچر اکټیویټیز نور هم چې نو هغه سٹارټ کوو. یو طرف ته راځي خلک د خیستون نه خوندونه دي، نو بل طرف ته به دغه کم ایډونچر اکټیویټي چې دي د هغې نه به هم خوندلي. نو دغه به نه صرف د دې علاقې د سیلګرۍ ته چې نو وده ورکړي، بلکې دغه به د دې علاقې په تعمیر او ترقۍ کې به هم کردار ادا کوي او دلته به د روزګار نوي مواقع چې نو هغه به هم پیدا کېږي. کارپوهان وایي د سیلګرو په شمېر کې اضافه د محلي اقتصاد لپاره د پام وړ وده ده او په سیمه کې د ځانګړي ډول سرګرمۍ ښه ګام دی. وحید الله قرار، سونو پښتونخوا، ملم جبا.